نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دعاء الله يكون وشرانه دلته کې وکړه او بیا د خپل مشرانو خبره کول دا په ډېر ګران کار دی. اوس کې امر وشو او دا امر باندې چې الامر فوق العادت بیا خامخا پوره کول نو الله تبارک وتعالى ومن باندې ډېر عظیم احسان کړی دی چې په دې وخت کې داسې مبارک علما مبارک هسته بزرګان موږ راکړي او هغه زموږ مبارک سوچ کې د زموږ دا کشران دا وسند ناکامۍ نه وشي او کامیابی طرف ته وراشي او څنګه د دې دنیا ژوندۍ او د آخرت ژوندۍ چې د نو د آخرت دې په دې فکر کې خپل ژوندۍ او ټول چې د نو تعالی بولي الله تبارک وتعالى دې په دنیا او آخرت باندې بهترین بدلي ورکړي. دا د دوی هغه فکر د دوی هغه غم چې ما غوښتي انسان چرته ستاري چرته راپاتې چرته جرګانو سره کار چرته رسکو سره کار دا څه د خپل خلکو دوا وکړله او ما نن چې نو په لاس کې د احادیث کتابونو د الله تبارک وتعالى کتاب چې نو دا راغو نن زم روان یم په لار باندې سوکي مولوی صاحب السلام علیکم سوکي حضرت صاحب السلام علیکم یقینو کې ځان سره سوچو چې اجازه نشم نشته خو هغه چرسي باندې سړی چې تاسو سره چاله سره ملاول نه وختل خدا ټول دې دین برکات دي چې الله تبارک وتعالى ستاسو باندې رانو کې راوستو او ستاسو امام چې د رضا علماء کې رااله زمام ورو مدار الله تبارک وتعالى احسان دې بیا چې نو سره میاشت کوله ولي دا څه وخت مرګري الله تبارک وتعالى زمون د بعد ذریعہ جوړ کړ چاغیراله دعوت راکړه یا زمون یو انو سیو دې الله پاک کی په زندگی کی برکت واچي غلام نبی امیر سیو الله دې صحت ورکړي او کی بیمار هم دې نامه سړی رچاته فاجب کړل اصله چې نماز سره ناس تفاستا او ودي اته کاله کې هغه خپل تشریحي دعوت نو راکړي چې دې دعوت نو راکړي او بیا چې کله کوی شي چې دغه سما خبر اخلي نو ما دیو چې د ریموټ کې اجتماعي اول تګ دې خبرې کېږي مشران یې په دې په اردو باندې ویلو نو کته موږ سره لاړې موږ ته خبرو ترجمه کې چې څه وایي ما وی چې امیر سے ولاړو ما برابر وځو اته کاله په سواره باندې ورېدلې ما ته به په دې باندې په خپل ستاره کار په دې وخت چې د سره په خپل ځای کې غلي نور رب حاضر دي نه ځان دي مجلسونه نه دي دلته کې او واقع دا شیوا مونږه چې دا راځو الله پاک باندې راځو نو سره په خپل دی راځي او بار په کټونو کې نه سلامي په موږ باندې موږ راشي وخت کاری دي چې خلک کې بار په کټونو کې نه ستنو دي په موږ ما سپه ساتل لا بس صفات پر کې دا او برعکس په ما ته ویش په ورته شپې استاد اسمه په دې په دې په ډیر رانه باندې نه څه معلومات دي او زما سره ډیر محبت دي بس دارا فکر الله تبارک وتعالى سلام میاشت له بوته او چې سلام میاشت ټول کې بیا په ټول کې وایي اڅو مدد نه کې موږ چې کومه کې سکون لټاو حالت کې نشته دا چې د دلته ملاويږي او بیا تمام محترم سلام میاشت کې دا چې پیدا شولا چې اڅو په علماء د طلباو دي دنیا د دې فیصله راکړه د دې فیصله وی بیا هغه وخت ما اراده وکړه چې ان شاء الله چې دې ضرور مې په نفس لاړ شمه
نو زه به مدرسه کې چې نو دا داخلېږم اوس دا معلومات نو چې مدرسه څه شي دی او هلته کې به څنګه پروګرام صرف د دې په لیدو باندې او بیا چې کله دلته چې واپس راغلم نو یو کال ما الله تبارک وتعالی ته جړلې چې الله ما څنګه دې نور خلق قبول کړي د علم لپاره نو دا چې ما چې دې نو قبول کړي ظاهري څه اسباب نو زربدار مشر کړو ما او ټول ذمہ داري د کور په ما باندې وي او چې الله تبارک وتعالی ته یو کالو جوړ نبی قبولیت په قبولیت نه بشرا باندې اته میاشتې په کټ باندې کېږي او دا چې سخت بیماری کې د اچھا دا امید نه چې کې دې وجود شي د صحت ملو شي او الله تبارک وتعالی مال صحت راکړي او بیا په مدرسه کې داخل شو بیا یو مدرسه کې بل مدرسه کې بیا د سلو مدرسه رابعه کې د زمون نو نو مشر پولیس سره خبر ملاوي د مډیر او ځکه دا مختل د دې لوبه بیان چې په مرکز کې وورېده نا هغه ماشاءالله د دې ډیره ښه ځواني واجو نن او ګرام چې د مزار تورا ويختم مزیدار نو ماشاءالله تاسو ته مې دا امیر صاحب څو دې دا بیان وکړ پوره بیان وکړ نو ما چې یو خاصه دا تجمل شامل دي او د دې په تطبیق مدرسه نماز کی داو کیا انشاءاللہ داخلی کا مدیر سره داخلی کا او جو کہ اگر ترتیب پر آ پا رہے تھے نا بیا اللہ تبارک وتعالی سلورم مدارجہ کے زندگی آدمات داخلی ترتیب پر آ پر نماز دوسر میں اچھی مشر مولی سے پر نار بزرد چت کی زران داخلی دبارا یو مرکز راست رابط جو کہ زمان پر خوشیات کا وقت دیر دو دیر شکال عمر زمان غفل ماترین چکو زمان پا کتابونو کی مخیو و چونکہ عمر چی دینو زمان کم نو مولی صاحب سره ملاو بیا مولی صاحب تاسو ته کی څنګه راغلی موږ داخلي نه نا مرګ ته چې دې راوسته کته راوسته نو کې نه دې راوسته مولی صاحب ماته په دلا په وخت مشکل وزرا شي په دې وظیفه داخله راځي ملاو نو هغه چې بیا راځه یو ځما یقین راځي بیا چې کله ما امتحان ورکړ نو مفتی صادق امین صاحب چې درې وظیفه سره نتیجه وکړي ما ورته نه ما سره نه وایي چې داخله ملاوي کې وکړي ملاوي کې بل تر ان شاء الله په خیر کې او بیا زما زړه کې راغو چې سره د معلوم پولیس کې راغلی نو بیا ډېر زیات معلومه او بیا د موږ کوم کار کېږي نو موږ صرف سبقونه نه دی ویلي بلکې الحمدلله د ځان موږ د وجري د ناس دي او دا غره کې دا میل بلا خبر موږ ته ملاوي چې ډیره را خبره مانو کوم زما چې څونه شاګردان زه ورته چې به فاروق کې کم از کم د کال کومه د پارلار څخه اذن ته کې ما په مدرسې ما کتلې دي سبقونه ملاوي کې په دولتي ناس تفاصله چې کومه نو دا خبرې ورته چې ملاوي ایگزام ولې چې څونه درابي په کال باندې خبرې پورته کړې وي هغه ټول باندې شریک جامي کو کاغذ باندې دا لیکل ما سره اوس هغه ترکیب او موږ لږه زیاته فائدہ چې دې نو دا راځي بیا چې نو الحمدلله برابر شو او شپږه مې ځکه په کار ما مولوی سره مشوره کړل چې موږ کوم حالات چې رابي ورکړل کې سبقونه وخت نور سبقونه ځوان نه ورته چې ولې تلاړ شو چې بیا څه ترتیب درته جوړې ده نو د مولوی صاحب په مشورې سره چې نو بیا مونږ به چې کوم حالات د مولوی صاحب دا چې د سات باندې شو او بیا زه محمد صلی الله علیه وسلم مولوی صاحب ویرا کجت کې پاتې شوې نو وې د دوه خبرو نه به دې نه دا خایل نه هغه دوه دینونو نه واپس یا به چې پلان کې دې زنده‌باد یا به دابل دې زنده‌باد او په علماء دې په صحیح عقیدت د کېونه تاسو کراچي ته لاړ شئ هغه وخت شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه دې نو دا حیات آج د موږ لاړو چې ورته زیات د موږ مینه ماده شو د څنګه ونی سي فرمایلو دوه کال چې موږ التفاش او ما په ټول دې چې مدرسې مې وکړې خدا په هسته ما داس کړې یو مشر مولوی صاحب یو شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه چې کله په مدرسې د اخیر اخر تشریف کړو
طالبان بدا شمارمن نوالی لکه چې 10 کاله 15 کاله پخته راغلي دا غلط دلته موږ مشر مولوي صاحب سره ملاوېدو نو مولوي صاحب چې له کوم سره بار نه باندې راغلي اوس چې زم دا غلي لاړم ورالم خدا بسره پختل زمانو کرم چې موږ سوقو د دې خپل مشر سره چې د ځان ملاو زما محترم بیا چې د الله تبارک وتعالى زما علمي سلسله برابر کامیاب التنظم داري کال د پاره لاړم ناغه دا شو چې مرګ یو کال کې څه کو قرانلم د التنظم چې نو ځانې په دې باندې کال د پاره لاړم کال مسلګو او بیا چې دنو د کال نه پس لاړم الله تبارک وتعالى باندې څلور پنځه سفر کې دا بار ملک دلته د کال چې واقع شو ولا د جلاله کې د مدرسې افتتاح کېدل هلته کې درانه مشر مولوي صاحب راغلي شیرغل محترم صاحب رحمت الله علیه مشر مولوي صاحب بیان او عقل جواب کړه بیا لا سناش نو مشر مولوي صاحب تاسو څنګه اجازه کال د تیر قسم ته تیر کړ زما په خپل کې داو چې د مدرسې معقول دی نو مولوي صاحب ما د مدرسې باره کې تاسو کې معیار چې قرآن د کلی په جمعات کې امامت کوم د قرآن درس کوم او فاطمه مدرسه د درس لپاره داسې وسپېړې ما راکړل ما ته څنګه چې ټول علماء کته کې داسې چلو شو او بیا مولوي صاحب ځان تر نږدې کړم او ما ته ومرمه مولوي صاحب او نو علماء متوجه کړي دا بازي خبرې کله کله زموږ په تراشي ویا ساته پرې چې د تبلیغ کار کوي د تبلیغ نو الله تبارک وتعالى په مدرسې تاسو په ذریعہ باندې وکړي او کله تبلیغ کار نو په مدرسې بدل کې واغې کې وخداسي پریشانه کې چې په خپل باندې وکړي یقینو کې هغه یو څه پیړوا داغینا پس ما چې دینو کارګزاري بدل کړل مې ویل چې دا کار رااله بیا د علاقې ولې مرګ راغون هغه د خپل کارګزاري وروله بیا دونه مرګ د سلوو میاشتو د لپاره تیار شي دونه سیروزي د لپاره تیار شي دونه د کال راځي کړی نو مولوي صاحب په اصل عمده غدا د داغینا پس بیا الحمدلله الله تبارک وتعالى مدرسه راکړه خدا زما خپل ذاتی تجربه را چې کله د مدرسې تقاضا اوسترا او دا غلطه د تبلیغ تقاضا پرې خو لیدا نه د تبلیغ تقاضا پوره شوې ده او نه چې د مدرسې پوره شوې ده او چې کله د مدرسې تقاضا په تبلیغ باندې قربان کړی دا الله تبارک وتعالى د مدرسې تقاضا له موجود ورکړی دی او دا غلطه د تبلیغ تقاضا چې د نو دا پوره شوې ده نورو دا درخواست د علماء مجلس دی چې دا اصل په اراده وکړو چې ان شاء الله د دنیا تقاضا په د مدرسې لپاره قربانو او د مدرسې او دا غواړي د مدرسې تقاضا باندې د تبلیغ لپاره قربانو ټول به ان شاء الله تعالی شديږي او بل دا چې د تمنګ کوم کار کې کړو د مولوي صاحب د مدرسې ډیر اصول زموږ لپاره چې دا مات کړو سحر په مدرسه کې اصول جوړ شو چې طالبان بدانه کې دا باندې بازار ته باندې او اکثر جیمو کې ولاړ مشر پولیس سے برابر درا او بدرې دا به دې کې انوسار په حالت کې مشوره شوه چې دا باندې کې تاسو مشوره تاسو د مدرسې د دې هغه محبت یقین د خپل دونه فیضات لدا چې نن موږ په انتهایی کوشش راکو چې د خپل طلباو سره درنو دغه طالبان د دې قرباني زما محترم قرونه پرې خو دي او دا باندې کاروبارونه پرې خو دي د دې صحیح طریقې سره تربیت وشي مینه محبت سره کور کې به ژوندۍ څنګه تیری بار به ژوندۍ څنګه تیری مدرسه کې به ژوندۍ څنګه تیری او د ټول عالم هغه تربیت د پاره واسطه څنګه کې خپل ژوندۍ به څنګه وقف کړي دې جوړ شي زما محترم د دې په بیان کې کارونه کې موږ تاسو باندې بیا منور خلک وي دې په اعمال کې او موږ تاسو ته پوره اجر چې رضا ملایوي دا غواړم چې زموږ ژوندۍ په الله د تبلیغ د برکت بدل کړي تاسو ته دا عرض کوم چې تاسو ان شاء الله په خپل اراده وکړي او خپل بچی چې زندان په مدرسو سره او دا کارن دعوت کار سره چې دا جوړاو ساتي ان شاء الله دنیا باندې څه شي او آخرت باندې څه شي څنګه ټول تیار دي لپاره